بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو جمیل محمد نه ما د کیم ورلد سره عبدالقیوم افریدی چې د جرنالیست دی صحافي دی او مختلف انټرنیشنل ادارو سره هم کار کوي او قومي ادارو سره هم لګیا دی کارونه کوي او بنیادی تعلق د قبایلی علاقې ضلع خیبر سره دی. دا وخت په ضلع خیبر کې یو هنګامي صورتحال روان دی. یو طرف ته پښتون تحفظ مومنټ او نور قوم پرست یا جماعتونه یا هغه خلک چې د پښتنو نمائندګي کوي د هغوی د طرفه اعلان شوی دی چې په 11 اکتوبر التبا قومي عدالت لګو او په دې کې به شرکت هم کوو. منظور پښتون صاحب چې کوم دی په دې کې په خپله د سیاسي جماعتونو مشرانو سره او ایون چې کوم خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دی الیمین ګنډاپور صاحب سره دعوت هم ورکړی دی، خو بېګا یو پیښه راغلې ده چې په دغه هلته د کیمپ کومې تیارۍ روانې دي په دغه کیمپ باندې د فورسز د طرفه یو ریډ شوی دی، د پولیس د طرفه ورسره سیکیورټي فورسز اهلکاران وغیره چې کوم لوکلو د غزي هم شاملو. قیوم صاحب نه به معلومات کوو چې دغه بېګا پیښه څنګه راغلې ده او بل طرف ته دغه وخت کې چې دا کوم صورتحال جوړ شوی دی قومي عدالت څومره ضروری دی، مجموعي صورتحال څه دی، په دې سره تاسو خپل خیالات شیر کړئ. مننه جمیل صاحب. زه خو به دا ووایم چې څنګه تاسو خبر وکړه د پی ټي ایم چې کومه غونډه ده په 11 12 او 13 اکتوبر د دې لپاره دوی ځای خوښ کړی د خیبر ضلع چې کوم جمرود تحصیل دی او د کوکي خیل قبیلې کومه چې لویه قبیله ده د افریدي قوم د هغې د پیښور سره متصل یو علاقه ده، هغې ته ویلی شي غونډي للمه. په هغه کې تقریبا 3-4 هزار کنال باندې یو لویه شان علاقه ده، آبادي پکې نشته. نو هغې ځای چې کوم مشران دي کوکي خیل قبیلې هغوی منظور پښتین سره باور ورکړی او هلته کې ټینټونه وغیره تیاریانې د دې لپاره شروع وې. نو اوس داسې راپورونه راغلي دي چې بېګا دوی چې کوم وینا ده د پی ټي ایم لخوا یا مقامي چې کوم تنظیمونه دي د هغوی لخوا چې بېګا د شپې د پیښور پولیسو له اړخه په دغه خیمو باندې ریډ شوی دی او انسو ګیس په استعمال شوی دی او دوی چې کوم خیمې لګولې وې ټینټونه یې لګولي وو هغه یې وران کړي دي. د اوبو چې کوم نظام و هلته د ټوایلټ کوم نظام جوړ کړی و هغه ټولې درهم برهم کړی دی. بل طرف دا هم دی چې کوم د کوکي خیل قبیلې سرکرده مشران دي په هغې کې چې کوم دی برکت علي کوکي خیل هم شامل دی. ویل کېږي چې بېګا شپه چې کوم دی د هغې په حجره باندې د جمرود پولیسو ریډ کړی دی او د حجرې نه د هغوی زوی جهانګیر خان نوم دی هغه اوچت کړی دی او اوس په دې مهال چې کوم دی د قوم کوکي خیل قبیلې مشرانو او کشرانو د جمرود تحصیل مخې ته ناستی درنۍ شروع کړې ده او هیڅ قسمه چې کوم سرکاري کسان دي که هغه ضلعي انتظامیه ده که هغه پولیس دي هغه دننه کمپاونډ ته نه پرېږدي. موسټلی د تحصیل کمپاونډ کې نه چې څومره هم ادارې دي دننه هغو دفترونه دي که هغه جمرود پولیس سټیشن دی که هغه ډسټرکټ ایډمنسټریشن دی ریسکیو ده څومره هم دي هغه دننه دي او دوی دا یوه مطالبه کوي چې د برکت علي کټې خیل چې کوم زوی دی هغه دې موږ ته حواله کړی شي. قیوم صاحب دا راته ووایه څه وخت کې به د خیبر دغه مشران د کشمیر دپاره جهاد لتلل او د پاکستان نمایندګي به یې کوله، د پاکستان د فوج سره به شا په شا ولاړو، که دا قسم اقدامات رواني چې یاره یو سړی په خپله خوره باندې اوس امن، نو دا څومره اشتعال پیدا کولی شي په ځوانانو کې په نوي نسل کې خصوصي طور؟ زه خو دا وایم چې ګوره صورتحال د اول نه هم که داسې ډېر فیوربل نه دی. د مختلفو سیمو د خیبر پښتونخوا خبره به وکړو، بیا همدغه شان په خاص توګه د قبایلي ضلعو. نو زه وایم په داسې صورتحال کې که چېرته کې یو کسان دي او هر شهري ته دا ازادي حاصله ده چې هغه غونډه وکړي د قانون او د این دایرې کې دننه هغه چې کوم مطالبات دي هغه مخې ته وړاندې کړي. نو زما په خیال د پی ټي ایم لخوا هم دغه هله ځله کېږي چې هلته کې د پښتونخوا د بېلابېلو علاقو نه چې کوم مشران دي هغو ته دعوتونه میلاو شوي دي دلته کینی هغې ته دوی نوم دا ورکړی دی چې پښتون قومي عدالت، اصل کې دا جرګه ده او نوم یې دا ورکړی دی په کوم کې چې د مختلفو د کوم مشران دي د موجوده صورتحال په باب لا ډسکشن کېږي، خبرې اترې به کېږي او د هغې نه بعد دا به 3 ورځې پورې په 3مه ورځ به د دې ډسکشن یوه اعلامیه جاري کېږي چې یاره
مخکې تګلاره څه ده، څه کول دي، څه ډیمانډز دي او د څه ضرورت دی. نو دا او بیا په داسې صورتحال کې چې بیا په هغې باندې ریډ کېږي یا هغه ځایونه وران کېږي، نو یقینا اوس خو هغه پخوانی وخت هم نه دی، سوشل میډیا ده، د هغې په ذریعه باندې خلکو ته خبرونه ډېر زر رسیږي، نو هغو کې نور هم چې کوم دی هغه محرومیانې چې کومې دي هغه نور هم دغسې راپارېږي. نو زه خو وایم چې یو کس دی هغه جرګه کوي یا جلسه کوي، په کار ده چې وکړی شي، خو د قانون او آیین په دایره کې دننه وکړی شي، او چې کوم تحفظات دي، کوم مطالبات دي، هغه واکمنو ته وړاندې کړي، ځکه چې دا چې کوم اوسیدونکي دي، د ولس چې کوم دی د ریاست دغه مور ده او همدغه شان حکومت دی، دوی نه به دا ډیمانډز کوي چې کوم مسلې دي، مشکلات دي، او باید چې هغې کوم مسایل او مشکلات دي، ډیمانډ دي، هغې ته په دروند نظر باندې وګوري. نو زه خو وایم چې په دې کې څه هغه نشته دی، ودې کې جلسه ده وبه شي بس. خو په داسې صورتحال کې بیا نور هم په علاقې کې حالات خرابېږي. ګوره چې یو طرف کوکي خیل قبیلې پاک افغان شهره بنده کړې ده، د 13 یوې میاشتې نم سیوا ټایم وشو، او دغه شان د درنې تقریبا 2 میاشتې وشولې چې پاک افغان شهره بنده مطالبات لري چې مونږه د چې کومه ابایي علاقه ده وادي تیرا هغې ته زمونږ د واپسي وکړي شي. او بل طرف چې کوم دی دوی په 4 تاریخ باندې په باب خیبر باندې د یو لوی جلسې اعلان هم کړی و، بیا هم دغه شان بیګا پیښه پکې راغله. د دې نه علاوه د برکتلی نه علاوه نور هم داسې کسان دي چې د هغو په کورونو باندې راپورونه راغلي دي، په کورونو بیګا ریډونه شوي دي، چاپې شوي دي، او دا اوس دا کوم قبیلې مشران دي او کشران دي، دوی دا وینا کوي، مطالبه کوي چې دا ناجایز طور چې کوم چاپې دي دا بند کړي شي، کوم کسان یې نیولي دي هغه واپس چې کوم دی حواله کړي شي او دوی به احتجاج ختم کی. جی بالکل ملګرو تاسو اوریدل د قیوم افریدي صاحب چې کوم د جرګې حواله سره چې کوم عدالت بلګي د غي حواله سره تفصیل هم چې کوم پولیس او یا فورسز ریډ کړي د غي حواله سره هم. خو یو طرف ته هغه چې کوم خلک دی هغه هم دغه سوالونه چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا ته باقاعده دعوت هم ورکړی شوی دی، خو د دې باوجود هم چې هغوی ته دعوت ورکړی شوی دی صوبایي ګورنمنټ د طرفه داسې څه ډایرکټیوز یعنی احکامات نه دي راغلي چې هغه د لاړ شي په دغه کیمپونو د ریډو کې. نو په دې کې سوالات اوچتېږي چې د پولیس د چا په وینا باندې لګیا دی کاروایانې کوي او هغه نفرت د خپل پولیس نه یا د فورسز نه دغه کوي. وختن په وختن ان شاء الله موږ تاسو ته خبرتیا درکو د دغه قومي عدالت په حواله سره د کیم وړ سره. اوسئ مهرباني.